امیر المؤمنین سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابیت سره سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام برادر نسبتی هم حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوجه حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دی غورو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام برادر نسبتی جوړیږي د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها متعلق د خبره یو واقعه راځي چې یو ورځ دا او د دې ورور حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د پکور کې ناستو بیا دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوجه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه خور ام حبیبه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سر ته قتل بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت تشریف راوړ او دا ټول منظر ولید نبی علیه الصلاۃ والسلام تاسو ته نو کو چې ته د خپل ورور سره محبت کوي نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل چې یا رسول الله ابا کوم خور چې د خپل ورور سره محبت نه کوي وای بالکل زه د خپل ورور سره محبت کوم دا نبی علیه الصلاۃ والسلام جمله ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وای ګوره چې د کوم ورور سره ته محبت کوي د یو ورور سره د الله او د الله رسول محبت کوي نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ څخه کم کس نه بلکې الله هم محبت ورسره کوو د الله رسول هم محبت ورسره کوو د وړوکوالي نه د بچپن نه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ کې د سرداری ول نشانات موجود د حکمرانی ول اثرات پکې موجود البدایه والنهایه لابن کثیر په دا کې دا خبره لیکلې ده چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د چکله بالکل وړوکی و ماشوم نو په هغه زمانه کې یو ورځ د پلار حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د خپل بچی ته قتل نو د خپل خزه ته حضرت هند رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وای زه د ما بچی چې کومه د دغه سر خو ډیر غټه او زه دا خبره وینم چې دا د دې خبره اهل دا چې دا په خپل قوم باندې سرداری کوي په خپل قوم باندې به حکمرانی کوي نو خزه ورته چې بس صرف دا وای نه خپل قوم باندې نه بلکې وای زه دا وینم چې دا ماشوم به په ټولو عربو باندې حکمرانی کوي وای کچیرته په ټولو عربو باندې حکمرانی نه وکي بیا زه د په نصیب باندې ځارم مطلب دا ده چې ته خدا وایي چې دا به صرف په خپل قوم باندې حکمرانی کوي نه خپل قوم نه په ټولو عربو باندې حکمرانی کوي نو خپل خزه دا ورته بیان کړ چې دا صرف خپل قوم نه په ټول عربو باندې حکمرانی کوي نو دا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې دای ماشوم هم د شکل نه د اثراتو نه دا معلومه ده چې دا به غټ حکمران او غټ دا به حکمرانی کوي او سردار وي هغه وجه ده چې څومره وخت پورې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سرداری کړی ده حکومت کړی ده او د په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بشارت بیان کړی ده او د په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مختلف قسمه دعاګانې کړې دي نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو داسې شخصیت چې د بچپن نه د په شکل کې د حکمرانی ول اثرات موجود